السلام علیکم ملګرو، نن په دې ویډیو کې زه ستاسو شریک کوم د یوټیوب د کامیابۍ د ټول نه غټ راز. که دا تاسو زده کوو نو انشاءالله ستاسو د یوټیوب چینل وایرل کېدو، هغه مخکې تلو، په هغې باندې ویوز راتله، بالکل چې دی هېڅوک هم نشي منع کولی. انشاءالله ستاسو چینل به ضرور کامیابېږي، لیکن په دې یو څیز کې تاسو عمل وکړو. دلته وګورئ کاشف مجید یوټیوب چینل ته ورځمه. دلته دې ګورو اولډسټ ویډیوز دي چې کېږي 15 کاله مخکې. دا تاسو ګورئ 15 کاله مخکې نه دا لګیا دی ویډیوګانې جوړوي. دې چینل کله جوړ کړی چې دلته وګورئ په 2019 کې. نو دې 15 کاله وشو. بل له ورځو د ټولو نه چې کومه ښه چینل دی په هغې باندې ډېر زیات چې دی ویو راځي وغیره. نو بل ته ورځو چې دلته زما سره یو دی، تاسو یوټیوب والا ښیم جي اسرار چینه وګورئ. د دې یو چینل مخکې خراب شوی تقریبا په هغې باندې هم ډېر وخت کار کړی و. دې ته وګورئ دا تقریبا 2 کاله لګیا دی او 2-3 کاله نه مخکې نه په هغې کې لګیا و. نو دې هم یو 15 کاله دی، دې هم ووایه. بیا چې کوم بل یوټیوب والا دی هغه تاسو کتی شئ جي، هغه که تاسو ته زه یوټیوب والا 3 کسان وښیم، دا تنویر دا هم خالق دی، ښه ویډیوګانې جوړوي. دلته وګورئ 15 کاله نه دا لګیا دی، دې نه مخکې یو چینل خراب شوی دی. دې نه بعد که مونږ انټرټینمنټ ته راشو او د خندا ویډیوګانو ته راشو نو هغې کې تاسو کتی شئ جي بنیر واینز وګورئ، دا ټول نه ښه چینل دی، مزدار ویډیوګانې جوړوي. دې اولډسټ وګورئ 8 کالو نه دې مسلسل لګیا دي ویډیوګانې جوړوي. نو د دې کې د یوټیوب د کامیابۍ راز مونږ ته راووتو. هغه څه دی؟ د یوټیوب د کامیابۍ ټول نه غټ راز دی هغه کنسسټنسي، خپل ویډیوګانې روزانه یوه ویډیو جوړول. که تاسو ډېر کوالټي ویډیو نه جوړوئ او که کوالټي ویډیو جوړوئ نو په هفته کې کم سے کم یو ویډیو ستاسو راتلل پکار دی. نو که دغسې تاسو د خپل څیز جاري وساتو او حوصله مو ونه بایلله نو انشاءالله ستاسو چینل به ضرور کامیابېږي. زما ویډیو وګورئ جي، د دې نه مخکې زما یو 2-3 چینل خرابې شوي دي. نو دا وګورئ 15 کاله نه تقریبا زه لګیا یم. 2019 کې ما دا چینل جوړ کړی دی. اوس الحمدلله مونیټایز شوی دی، روپۍ دې سټارټ دي، خو لږې کمې راځي. 2019 کې تقریبا 2017-18 نه ما مخکې چینل جوړ کړی و، هغه بل و، هغه بیا خراب شو. هغه د څه د وجې نه خراب شو چې مونږ ته صحیح پته نه وه د یوټیوب چې کومه پالیسیانې دي. نو تاسو ته پکار دی د یوټیوب پالیسیانې وغیره هغه زده کړئ. نو چې کومه 1000 سبسکرایبر او 4000 ګنټې والا کومه پالیسي وه نو موږ ویل که دا چېرته په یو کال کې پوره نه شوه نو چینل ختم. نو هغه داسې نه ده بالکل. تاسو یوټیوب باندې کار کوئ، تاسو خپل ویډیوګانې خېجوئ، هغې مطلب دا دی چې کله تېر شوي چې کومه 365 ورځې دي تېرې شوي، مطلب که تا اوس چینل جوړ کړو نو که کال نه بیا دا میاشت راغله دا بله میاشت شروع شو نو دا میاشت پکې کټ شي، بیا به سیزي یوه میاشت پکې کټ کېږي. مطلب تېرې شوي 365 ورځې تاسو ګورئ او د هغې هغه حسابېږي، د هغې نه خوا ټایم نه حسابېږي. نو مطلب چینل نه خرابېږي، بالکل تاسو چینل جوړ کړئ، ویډیوګانې جوړوئ، انشاءالله یوه نیمه ورځ به ستاسو ویډیو ضرور وایرل کېږي او تاسو به خپل چینل چې دی هغه مخکې بوتلی شئ. خو تاسو ته پکار دی چې خلکو سوچ وکړئ، خلکو له ښه کنټینټ ورکړئ، هغو ته څه وښایئ، هغه وخندوئ، هغو چې ایموشنل کړئ، نو تاسو به انشاءالله کامیاب شئ.